بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الله جل شانه په قرآن پاک کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت ته خصوصا طور باندې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دو لفظی معنی داغه دا غختل او اکثر استعمالی ایو حاجت یا ضرورت دی پر غخت کول. کله کله دو صرف دی الله تعالی ذکر کولو ته هم یل شي. او په دې آیات کې الله پاک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت د پاره خوش کر اعزاز په تور باندې د دوا غختلو حکم فرمایله ده. او الله تعالی صدقه هم فرمایلی چې تاسو دوا غوړې دا ودای وسره کړی د زبې د تاسو دوا قبلو او ته چوک دوا نه غوړي هغه د پاره د عذاب ول وعید هم وسره غله ده. مخکې زمانه کې دا خصوصیت د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام څاغو تعالی پاک طرف نه حکم چې تاسو دوا کوي زبې تاسو دوا قبلو. خدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت لپاره خصوصي طور باندې الله جل شانه دا حکم و فرمایلو او دا حکم اټول امت لپاره عام و فرمایلو چې تاسو دوا غوړې زبې تاسو دوا قبلو. ایدی وجنه یو صحابی دا نعمان ابن بشیر رضی الله عنه هغه دی آیات په تفسیر کې دا حدیث بیان فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الدعاء هو العباده دوا اندغه عبادت تا او به دا آیات ایدی په استدلال کې ویلو وقال ربكم ادعوني استجب لكم. او تفسیر مظهری کې جمله د سیده ان الدعاء هو العباده صدا هر دوا عبادت تا. بہرحال هر عبادت دوا دا هر دوا عبادت تا اگر چې دوا او د عبادت معنی بیل بیل دي خدای مزداق په اعتبار سره اردوړه یو دي. وجه دا ده چې عبادت یل شي چې په مخ کې انتهایی زون ذلیلول او ظاهر داغه ده ستاسو شو مخته ځون محتاج غنی او دغه مخته سوال کوي لسونه پلو کوي د ډیر د ذلت ولا کور ده او اندغه عبادت مفهوم هم دغه ده. اندانم نه هر عبادت حاصل اندغه د ست الله پوک نه مغفرت او جنت او اخرت وغوړي اوندا دوا ده. نه هر عبادت هغه دوا ده او هر دوا هغه عبادت ده. حدیث قدسی کی الله جل شانه فرمایي سکوم سړی د محمد او ثنا کی دور مشغول وي څنګه خپل حاجت غوښتلو لپاره موقعو ته نه میلويږي. نو الله جل شانه فرمایي سکوم سړی مونا غوړي هغه غوښتونکو نه بز زیات دي تصویر کوم او د دې حاجتونه بز پوره کوم. یعنی یو سړی دی الله تعالی په ذکر کې لګیا دا ایو سړی یعنی حمد او ثنا کی دوره مشغول لا هغه د خپل حاجتونو موقعو ته نه ملويږي چې الله پوک نه خپل حاجتونه پورا کی نه څوک خلق الله پوک نه غوړي وخت نه زیات الله پوک دي حاجتونه پوره کوي. ندیره دا معلومه شو چې هر عبادت هغه फायदा ور کوي څوکمه फायदा دوا ور کوي. کوم سړی بطور تکبر خپل ځون دونه مستغنی وګڼي چیرې موته دي دوا ته ضرورت از خپل پورای سړی مو زیاتی زسو شي کې کام خنه ځون مستغنی وګڼي الا پوک نه وخت نه کوي نه دا علامت کفر ده او دې لپاره د جهنم وعید ده صدا سړی مستحق د جهنم ده. ورنه فی نفسه عمد وګونی فرض او واجب نه دي او که یو سړی دونه غوړي دا سړی ګناګور هم ور سره نه ده. البته دی علماء په اجماع سره دوا غوښتل مستحب او افضل دي. حقیقت دا دوا دی وجه دي تکبر نه پیدا سره موته څه ضرورت زړه دوا غونې غونه نو دا علامت به کفر ده. دوا
یلا په نسبت دی دوا وختل نزیوت عزتمان شای او مکرم شای بل یو هم نشته لکه سوره دوا څه ده او دوا په بری کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الدعاء مخ العباده دوا د دې عبادت مزغه دي الله تعالی نه یغه فضل غختل پکور دي زکه الله تعالی نه سوال کوي او حاجتونه پر کول غوړي دین لوی عبادت بل یو هم نشته ده او څکلا سړي باندې سختی روشي پکور د څنګه د فرخه انتظار وږي زکه سختینه بعد فرخي خو مخورسي کوم سړی الله پوګ نه خپل حاجت سوال نه کوي الله تعالی په دې خبرې باندې غوسه کیږي ایموته صبح ځکه خلک چې بس الله پوګ نه ما ډیر وخت ولا کدینه بعد یو واغونه الیاذ بالله بعضو خلکو خلینه د سیروزی نه په دې باندې الله پوګ ته غوسه ورسي تفسیر مظهری کې لګلی کوم سړی د و نه غوړي دې سره الله پوګ غوسه کیږي خدا کوم ټیم کې سړی وایي چې بس الله پوګ نه سره غوړ نه موته څه ضرورت ده تکبر په نیت باندې او ځون مستغنی وګڼي ندی ته الله پوګ غوسه کیږي دونه عاجزه کېدل نه دی پکور زکه چې کوم سړی الله پوګ نه دو غوړي نو دا سړی بیا هلکیږي نه دو د مؤمن هتیور ده لکه څنګه یو سړی د خنه د پاره توره توپاک خنجر ګرځوي په موقع باندې کچې ته د خنور باندې حمله وکړه نو دا شی باندې استعمالول شي اندسي دو د مؤمن د پاره اندانو منه هتیور ده او د دین ستنی ده زکات دین باندې زور عمل کوي ته بیا پوک نه غوړي چې ته اسونه کی توفیق دیږي او پزماکی اور اسمانونو کی دو یو نور ده لکه څنګه ایوی کمرې کې لیټ ولګي ګرنۍ پیدا شي اندسي زمکی او اسمان په مانس کې کوم سړی دو غوړي ایدي پر برنۍ ور کې پیدا کیږي کوم سړی دی پر د دو ولا دروازې کولو کړل شوی اغه سړی دی پر د رحمت ولا دروازې کولو کړل شوی او الله تعالی نه کوم سړی دو غوړي دینه زیات محبوب شای بلیو شای هم نشته دا څنګه الله پوګ نه دی عافیت ولا سوال وکي دا دی الله تعالی په نسبت ډیر دی عافیت یعنی محبوب شای دا څه دو غوړي الله پوګ نه دی عافیت ولا یالله ته دی عافیت مو ملاو کی یا الله ته دی نرمه مو ملاو کی عافیت ډیر جمیل لفظ دا څنګه کی بلونو نه حفاظت تا هر ضرورت او دی حاجت پر کول پدې کې دخیل دي کله ته سړی یعنی دوا کوي نو دوا کې دسي دوا نه دی کول پکور څنګه دې کته تعلق ولا سی الله په کته فلنګي سره مو بدی دا بدی مو سره پیدا کی یا خدای ز فلنګي زو ته یا غلی دی پاره یا نور ګونونو دی پاره سړی دوا کوي نو دا دسي دوا نه دی کول پکور او څکه سړی دوا کوي نو دوا کې یو سړی ګونګور نه یو کته رحمی نه کوي او د حرام شونو غختل سور کې نه کوي ګونو دي پر داونه کې خدای ز فلنګي زو تخلي درونه ته مدد وکي یا فلنګي سړي سره زکه رحمی کوم خدای ته مدد وکي یا حرام قربور دي پر څوې خدای فلنګای کوري دي ته حرام وي او دوی خدای ته مو کې مدد وکي گاټ اور کې روکي لکه نن سبو سودی قربور دي شراب قربور دي 400 قربور دي پډرو قربور د سينو ډیر کارونه دي څنګه حرام وري خلکو ته خپه دي د حرام کور د بیا لا پک نور کې سوال کې خدای ته مو مدد ورکي وکي خدای ته گاټ اور کې روکي نو دا الله تعالی ته د سي دوغونی نه قبليږي آیات کې درغلي الله پوګ د بندا او دو خو مخو قبلي ته کوم الله پوګ نو غړي هغه قبليږي خو بعض اوقات کې انسان ګوري چې دو وکي غنه قبليږي نو انسان ته زړه کې اشکال وي چې د څنګه چله نو یو حدیث کې رغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان حکومت دو کوي الله پوګ نه هغه الله تعالی قبلي خو مخو خو بشر دي چې د سړی ګونګور نوي یا د کته تعلق یا د کته رحمت دوا ونه کی دینه علاوه حکومت هم دو کوي قبليږي خو مخو خدي هغه درې صورتونه دي یا خدا حکومت شي دوای کړیا فورا دي ته مغا شامل شي یا حکومت شای دی وخت د الله په خدي ته هغه ویر نه کی خدي باندې یو عذاب روان وي یو افت روان وي توان یو بل څه ته روان وي الله تعالی هغه شای وته کی ختم کی دوای اغزو کیلو شي یا به نه دا څه هغه غوړي ویر کی یا نه دا غشاو څخه ختم شي بلکې دا د وایي پر اخرت کې ستلی وي او دی بدله علا په اخرت کې ویر کوي او بعض روایتونو نه دا معلومیږي چې قیامت پورې چې کله دې سړي ته پاتې ولګي چې کومه دوا علا په دنیا کې دي ته نه قبول کړي او اخرت ته وتهیا
نو دوی به د ارمون وږي ته کاش ایموي وا دوا هم دنیا کې نو قبول شي سره کوم اخرت کې متصر کوي الله پاک د ټولې دوغونی موته د اخرت دی پر ستلی وا دوا قبل درو دی پر ظاهرا هیڅ شرط نشته دا دوره پوری څه دوا دی پر دا هم ضروري نه چې سړی به مسلمان وي دا او ته شرط نه ده ویلې چې د کافر دوا هم الله پاک قبولي تر دې پوری چې د ابلیس د شیطان دوا هم قبول شي یا څنګه وایي چې الله پاک ته مو قیامت پر شمدای وستی نغاب ګوره قیامت پر شمدای نه دوا دی پر څه وخت ضروري نه ده نه او دا ضروري ده نه پکول او ته ضروري ده لیکن حدیث کې د بعضو شیانو من رغلی ده او څه هغه به نه غوړي نه هغه کوم شون زمونه شوی هغه داود سړی کین نور دوغونی الابو قبلې بعضی وخت کې سړی سفر کی وی او اسمون طرف ته دولوس وچت کی او یا ربي یا خپل حاجت نه غوړي مګر د دې خوراک حرام وي سکو کی حرام وي لباس حرام وي اندی حرام غذا دی واجنا دوڅ کله دوا کوي به دي دوا چې تکي قبول شي نو حدیثو کې کوم شونه من رغلی دا غندا غدا څه خوراک به د حرام نوي سکوک به د حرام نوي لباس به د حرام نوي زکه چې تو بدن پرورش په حرام سره شو دا او څه حرام سره پرورش وشي څلوي توريزو پری الموز نه قبليږي دواګوري به بچی د کی قبول شي نو دا نو من غفلت سره به پروايي سره بغیر د دیونه څکوم سره دواګونی کوي دسي دواګونی هم نه قبليږي ځکه چې ته الله پاک نه وخت کوي په کور د الله پاک طرف ته متوجي شي ژړو وکي فریاد وته وکي شپې په تنهایی کې چک شي مسجد ته لوړ شي خپل سولونو نو وړي الله بچای منو فرمونه ته فرمانبردار جوړ کی خدای کور کی بے اتفاقی دا الله بے اتفاقی ختم کی خدای کوربور نشته دا حلول کوربور رو کی غرض دا چې تو په زندګۍ کې ته څوره مشکلات دي او هغه د وته ته الله نه غختل پکور دي الله تعالی ور باندې خوشاليږي د سي دوا کول الله پوګنا بار الله پوګنا دوا غوړي بار ویری هیڅ پاتې نه لګي الله پوګ کله رحمتونه په جوش کې روشي او فورا هغه دوا قبول کی لکه لقمان علیه السلام بچی دی اے بچیا اللهم اغفر لي هر وخت یا زکات دی الله پوګ ایز پاتینو لګی دي رحمتونو کله هم دی الله پاک رحمتونو په جوش کې روشي وي ته الله پاک مغفرت وکي ټول ګناونه به ته معاف کی نه دیو جنا موږ ته پکور داغه د مسلمانانو ورونو خیانو دی پاره سحر وخت موږ ته الله پاک نه دادو کو چې الله زندگی مو ډیره عبث تی رګړه ډیر الله پروايي او به پروايي سره متي رګه خدایا ته موږ ګناونه معاف کی الله تو سره متعلق پیدا کی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی سنت مطابق زندگی ته نصیب کی عزت ول زندگی ته نصیب کی دنیا او آخرت کی خوشحالی او کامیابی ته نصیب کی یعنی مختلف دواګونی اول خو سره دی عربی ولا دواګونی زدا کی عربی دواګونی نوې ز خپل پښتو کی خيستا او جميع دواګونی صرف دانه چې الله مو بکی مو پلورو بکی نه ټول امت دی پر دوا پکور دا زګه څه ایو سړی ته چې جرګي کې چکر صحیح کنه نغه جرګي کې مختلف کسون ویر شي جرګي کې یو د سید واکه سندري کسون خو بده شي چې سړی بونو شرمږي ته متغدا سړی راغله نو کچې ته الله پوک دې سي الله دی اټول امت ګناونه معاف کی نو امت کې بدسي خلک وی چې الله پوک به ګناونه معاف کوي نه ته ګناه به هم سره معاف شي ورنه موږ خپل دوره کمزوري او دوره م الله خفا کړه دا دوره الله پر ګرام یو چې دې مو دې ګرامي هیڅ حد نشته دا قدم په قدم باندې ګناونه سترګي غړو الله پوک نه فرمانی غيګونو باندې اوریدل کوو دی الله پوک نه فرمانی په خلی باندې یل کوو دی الله پوک نه فرمانی لسونه استعمالو دی الله پوک نه فرمانی خپې استعمالو دی الله پوک نه فرمانی سوچ استعمالو دی الله پوک نه فرمانی مجلس کې کینو دی الله پوک نه فرمانی حتی سنن سبوخو مقبرو کې هم متسنه دی الله پوک نه فرمانی کیږي حتی متسنه خو په مسجدو کې هم دی الله پوک نه فرمانی کیږي نیکو دیندور مجلسونو کې هم متسنه دی الله پوک نه فرمانی کیږي بیت الخلا ته نوزو غلطی طریقې سره خپل زندگی استعمالو مسجدو کې غلطه زندگی استعمالو الله تعالی د معافي وکي بعض خلک خپل بیبيونو سره هم غلطه زندگی استعمالي کوم ته شریعت اجازه در کړه شریعت خلاف خپل بیبي سره زندگی تیرې شریعت ته یو شی جواز در کړه ته خپل زندگی په بلې طریقې سره استعمالي دی باندې الله خفقيږي نو ګناونو مو ته سو ډاکیو کټ پکټیو ګناونو کې او کرته مار په دې حالت کې روغ لالو بغیر دی الله پوک نه دی وخت الله پوک باندې ځون مفکوالونه یقین وکړه مار به انتهایی خطرناک وي دی واجنه دی وګونو اهتمام وکړل شي سړی په دغه کې خپل وړ بچی ځون سره کینی نه بلیږي بچی کینی خزا
بچون زون سره کینی او کدا شي الله پاک په دغه کې چکو ته خواخې ته دی وړ بچي هغه وړ خلی بني امين یل الله تعالی ته خو دا شډیر زیات خواخته کنه نو موږ تاسو اجتماعي دوګونی غوړو علماونو دوګونی غوړو بار بار وځو مو دي پر دوا کنه کو خلکو ته نو کدا شي الله پاک موږ تاسو ګناونه معاف کی الله تعالی د موږ تاسو الله تعالی نه غختول ولا جوړ کی امين برحمتك يا ارحم الراحمين